باب ما جاء في ترك الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير ومعاوية إلا مشهد لسفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترك الصلاة متبع ذلك كتاب الصلاة سرطان جواب ذلك إيمان سرموش حديث كراش مناسبة بالإيمان بين خلا بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. سمعنا شوى يا مضجر والتكفير और या ज़ाहिर महमूद ज़ाहिर के मुद्दा ईमान पता मुद्दा लगी मदद मांगी और या मुद्दा करी नदा सबब मुब्तिला को पर दे सवाब है भी अपन नदा अपना पैदा किएंगे वो पर दबा कुरसीगी और बस ये وبه قال حدثنا عدنان قال حدثنا أسباب بن محمد الأعمش بهذا الإسناد نحو قال بين الأرض وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا حديث حسن صحيح وسفيان اسمه طلحة بن نافع. وبه قال حدثنا عدنان قال حدثنا وكيع بن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث حسن صحيح ابن الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرسا. وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال حدثنا المنذر بن مسعود حسين بن واقد قال حدثنا ابو عمار ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن ابيه قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن الشقيقي عن حسين بن واقد عن عبد الله بن مولى عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وفي الباب عن انس بن عباس رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح قريب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن مسعود الجليني عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر بين الصلاة. باب وبه ولا ما هو الزكاة يوم صلي कोई बमाना दे फरज बट पे अमल और दा हज कोई बमाना दे फरज या बल का तो और रोजा हमारी वाले जब पता नहीं दा हो बगैर मूज को बटूल मत मकबूल न कहे दा सलात الرجال مسجد الفقراء ने तो से जमोला. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن محمد بن ابراهيم بن الحارث وعن ابن سالم بن عباس بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حرام الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي كلاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد فيه طعم الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ويحب المرء لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يزني الزاني وهو مؤمن. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع جواب में दा करियो यदि वो मुमिनुन सो सजर तशदीद दे तो आम दे कि मुकर दे कि जवाब दो और बंदे कि मिसवी जो अमन न दे माना लुगवी जो अमन न दे सदा वो मिलावेगी और यासर ला यज़ानी है न यज़नी जिकम वक्त के ज़िना देना के मोमिन न दे मोमिन कामिला न दे جعل الناقص بمنزلة معلوم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيد بن محمد عن عمش بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولكن توبة معروفة. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن قديم صحيح من هذا الوجه. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق العبد خرج من لسر نفاسه كالذلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. فبعد حضرات سوچی ایمان دیکھو جو مسلمانی دا مسلم و دا مومن فرق دیکھنا دے سمانتا کہ مومن دولت اللہ لیکن دا گناہ بینا کولا اور منافق دے ظاہر کے دے اسلام دعوت گئی اگر آدھی کہ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا غیر کے داخل دے فقلی مسلمان دے دولت مومن دے دامانا لیکن دا جواب کمزور دے کر کہ بے ممکن بھی درتا ہوگی. اصل جواب سدے اغدا یزجر و تشدید دے یا دا ایمان چکم سمارات و برکات دے غدی واپس درشی
دغه وخت کې او اے مولانا دلیل په سر نفس ایمان نو دی لکه چې وی د عمل نه ودی واپس شي نو چې سړی له ایمان او توبه نه واپس کیږي بیا چې سړی کافر شي به توبه به نه واپس کیږي ورپسې شاه روي عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال لي لا خروج عن ايمان الاسلام محمد بن علي التاويل دمار تبع مرجوح وقال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بالزنا والسرقه من اصاب من ذلك شيء فوقم عليه الحد فهو كفاره نو کفر فحد واپس کیږي ایمان مرتد امام یا مرتد شو کنه ویږي په ورپسې ومن اصاب من ذلك شيء فستره الله عليه وعلى عذاب ورکی یوم القیامت او کې بخي نو کافر شوی نو بیا خو دې کې بخل نشتا کافر نو بیا باندې کې بخل نشتا دی ورپسې ذلك علي بن ابي طالب وعباد بن صامت وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو عبيد بن ابي سفر احمد بن عبد الله الامداني قال حدثنا حجاج بن محمد بن يونس عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق الامداني عن ابي جحيفة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصاب حدا فعجل عقوبته في من اصاب حدا مراد هذا المنادى الموجب ده حدا ذكر ده مسبب مراد لنا سبب ذكر له اخرى هذا المنادى الموجب ده حد فعجل عقوبته في الدنيا كيف حد قايم شيء نو الله اعدل من ان يسمي على عبده العقوبة في الاخره نقول الايمان نقول ده نو فحسب ده بیا سړی واپس مسلمانۍ ما كان لما نعم ومن اصاب حدا يعني اغلب الناس موجب الله بپرده واجولا او عفو دې وکړه نقول پرده او عفو کو پرده راځي معلومه کدا چې کبیره سره سړی د ایمان نه نو دې شو الله اکرم الله اکرم دې شعور کی پاره شي کی عفو دې کړی دوباره وسدانا ورته هذا حديث حسن غريب وهذا قول اهل البلاد عن واحد كبر على بالزنا وسرقه وشرب الخمر بس ذكر التاويلات وبدر النصوص وكذا ما جاء المسلم وسلم مسلم بلسانه ويده وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عجلان عن قال النبي صلى الله عليه وسلم هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده تفسير من كتاب الايمان کے ویلے والمؤمن من منهم الناس على دمائهم واموالهم ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسلمون اهدر قال المسلمون بلسانه ويده وبه قال حدثنا بذلك ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو مسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي المسلمين افضل قال المسلمون بلسانه ويده هذا حديث صحيح قريب من حديث ابي مسعود رضي الله عنه جواب مختلف جواب من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن جابر بن موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح فهو جاء الاسلام بدا غريبا وسيرا الايمان من ذكر الشعب وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا حفص بن غياث بن عمش النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدا غريبا وسيرا غريبا كان في جنة فقير تم غريب لك فقير معناه نہ غریب نہ پہ جاندر انشاء نہ پہ جاندر پھروں بے اسلام کا خلق تے نفرت کا الحمدللہ نے دین بس یو کنا تنفر تے خلق کو قبول کی بیماری کی حوزت کو تے مانگنے کی پیغمبر مبارک آواز ورن پھر ناشنا خلق بناشنا لگے تو وسيعود غریبا یا بہت سے ناشنا خلق کو تختی اخر کے بعد شر کافران کی ودو كما بدأ ودو للغرباء غرباء خلق ناشنا من الدين نبرك فخلق كل شان دين ويجي فخبر غرباء دامنا فقيران أكبر إشابة وفي الباب عن سعد بن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا حديث حسن قريب صحيح من حديث مسعود رضي الله عنه وإنما نعرفه من حديث حفص بن غياث بن الأعمش وكل حفص اسمه عارف بن نزلة الجشمي تفرد به حفص وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن حدث به عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين لا يخرج إلى الحجاز بحجاز تا لكما تعرض لك سنكرا منيه ما رسولتا دیکھیں حجاز رانے بلکہ مدینہ رانا نمون بے تطبیق کو کنا دعوت بحجاز ترا بوشی مکہ مدینہ و دانے میان دے رانی تا حجاز ہوئی رسو بمدینہ ترا مختلف حالات دی اور تسوال کوا جو تشبیح حیی سرا والے ورگئی دین او دے ایمان دین دے بلدے ایمان دے یو منتر شو
هذا تفرقنا في الإيمان الذي بدأ سدي إيمان نقولا ده حي سر تشبيه والبيها يقول الخراب شيء مزير شيء إلهم مزير نده نما ده تبيلو شباب وقت التشبيه يوشي سر بشيء شكال وجه التشبيه ظاهرا كان نصوص بضمت مشابهين نقول لقد حسان جويل أصل لك منهم كما تصل شعر من العجين پیغمبر تشبیه تب اختصار ورکړی دا د پیګه یا حبسها حابس الفيل وغيرها نو دې کې موږ جواب وکړو چې وجه تشبیه صدا ما چې کوم وخت کې د سوري نوزین ورو روان دي دا د تکلیف په قلار دې کوم فوالار 505 پیدا کړ او چې سوري لذین په یار دي نو په منډه دي د اسلام جوړ په خورشه ویل او خورشه ویل او چې بیا اخر کې په منډه روان دي یا وا دویم دا چې مار نه خلق یاره کی نفرت دی کوي او چې پسونه نه نو دي خلق خوشاله شي اخلاص شو دی غیب شو دا څنګه د دین اسلام نه خلق نفرت کاو خلق د پلان د دین سنگ پرې په پیغمبر مبارک په ظاهر او د قاهر او د مجنون الزام نه لگاو وهر ډول ور سره کاوه دا کمار باندې خطرناک شی دی خلق تخکارې د روح لپاره او چې کوم وخت دي او خلقي کې خلق کوي چې اسلام نه اخلاق یو څه دا مرحله خلق کوي چې خدای پاک اخلاص کې خلا نو دا دوش او دریم څه د مولانا صاحب دریم دا چې کله مار په سوره یو ځای نه نو دی غیب شنو بیا څوک نشي رانیولای بل شی دی هغه په سبب کمان په سبب کوډه وردان نه کړو مار په سیده درې سوري نه روباسي او قانون دا چې مار یو ځل د ماران غواړوي وي دا د خپل صرف خپل په خپل ولري کنه او دې راکاږي دې په کوشنه په دې براونه واسطه نو بلکې ولل غیب شو باس ختم غیب شو له تشبيهات دي شابه ولا يعمل الدين بالحجاب ما من النبي په حجاز کې زيب او استقامت باندې دلو تویل دي کنه درسه چې او په لا ګوډو تړو د څونه بند شي نو سبب شي دین په حجاز کې پشان د باندې دلو د پورویه ایرویه دوړه ویل شي د ګډ چیلې بچي د سر د جبل نه د ګډ چیلې بچي چې څنګه د سبل سر د خوخيږي او بیا نشي راټولې دي د قرانګي وا دین په حجاز کې باندې شي ورته د ګډ چیلې بچي چې سر د غر ته خوخيږي بیا څو پر پسې خاندي شي هر متبیا په نه بچي دي دا په نشو وځي چې کومه غر ته مو پسې دي او ناغره کوزي ځان لکه یا مومن او ارسلان نو مونږ د قرانګي دین بیا واپس نه خوريږي او دا تشبيه د ګډ د چیلې بچي سره ورته لکه د ګډ چیلې بچي چې بیا په غر کې وګړي خلک نفرت کوي او کمزوري وي په ګډو چې په کې تاسو ته کمزوري شي ګډ چیلې را ودی ډېر کمزوري وي او خلک به تنفر کوي او سخت بشي واپس بدچا شوق نه لري چې موږ د دې قبول کوو شابه دې کثیر ولا غریب ويرجو غریب فضل قربا الذين استغفر الله معنا کې ګور ما ته وی کنه قربا سوقي هغه د دې معنا او الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي د سنت او احیا کوي نو په خلکو نه لګي کنه سنت او احیا کې سوقي مړ خلک کم فعال سمه او قتل وی ځاړه ځوته مړ خلک ورشه وګوره خلک انجنيران او ډاکټران پیدا کړو دی ما غیر ولا پیدا مړ خلک ته وګوره خلک په موټر ډېر بوزر دا د فارغ دی په اونلاین او دی په خلق په نظر کې وداس کوي ورپسې چمانه قابل بیا بدل منافق معنا لغوي اصطلاحي من ویلوا او جهد نفاق من ویلو استاد ویادي دور پسې ومن قال حدثنا محمد بن بخاري قال حدثنا يحيى محمد بن عيسى عن او جهد نفاق تلك معاكم یو وجد نفاق صدا یریږي با د مسلماننا عبد الله ابن ابي وداني مرګ یریږي با نو دا باندې فهم دي دوی موجه صدا جاسوسي ورکړي د مسلمان لا غیر وجه منافق دي لکه حضرت عثمان په زمانه کې او حضرت عمر په زمانه کې پټ یو بل یاد او درې مسله جنگ د منفعت د سپېڅو د فاربا دي نفاق کوي جهاد د منفعت جلب کوي او بل وجه صدا القاء شکوک د مسلمانانو په زړونو کې اوی ته شکونه اچي او بل سړي فساد خورول چې مقامني غریب فساد خوري د دین په جامه کې فساد ډېر خوريږي
لکه مسجدارات یې جوړو فساد لپاره یې جوړو چې میټینګونه به کوو په دې کې او جومات یې څوک برابانې جومات د کافر نه دی نو دا اوجوب د نفاق دی شابه عن نبينا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث واذا منافق عملي یا منافق فقهي مراد دی یاد دي او یا مې ویل کې رسول الله مبارک زمانہ کې بچي صحابي خدا صفات وکړي چې منافق اعتقادي دا صفات وکړي هغه زمانہ مراد او یا دا منافق اعتقادي دی او کته دا محمد د منافق اعتقادي او کافری او دا محمد د کافر نو دی نو اذا اعتیاد دفاله چې کله خبره کوي دا وایي همیشه دا منافق اعتقادي دی او چې کله وعده کې خلاف ورته کوي ورته او اذا تو مې نه چې کله په اعتماد او خیانت وکړي نو دا او ستاره چې په دې اوصاف سره کافر کیږي نه په دې اوصاف نه کافر کیږي ودا درې اوصاف په طریقه د اعتیاد علامه د منافق اعتقادي ده او ما دا وعده خبره کړې او تاسو یادي چې کوم وخت وعده کوي هغه وخت نیت کړی کې نه وکړه او وعده وکړه د پوره کولو او رسو عارض راغی تبعی یا شرعی نو باقي سره نه مجرم کیږي او کبه دا عارض نو به پوره نه کی عارض نو بیا مکروه دی وعده وخت نیت کړی وي او د خیانت معنا به کړی وخا ذمہ داری نه پوره کوي شابه وهذا حديث عن قريب من حديث علي وقد روي من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وبالباب عن عبد الله بن مسعود وانس وجابر رضي الله عنهم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سعيد بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وابي سعيد وعن مالك بن انس واسمه بن مالك بن ابي عامر القولاني الاصبحي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن سفيان عن عبد الله بن قرة عن مسروق بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيها تعارض نشتا عدد د حسن د پرانی دا یاد ساته هر د عدد د حسن د پرانی چې کله پرانی نه حسن دا چې کوم وخت رسول الله مبارک د کوم امور مستحضر شي یو وخت د درې را مستحضر د منافق نه وي سلام بل یو د سلوک مستحضر وي ما تاسو له مثال نو درکړي ما نه ټول طالبان څومره یو وخت مې د انتراج جزر درل بل وخت تاسو څومره دي زه کې بلای یو رسم یو تاسو پریږه په خبره نو دا هغه خبره ده او یا بعد علماء وایي چې مخکې وته درې علامې ښکاره شوي وروسته ورته یو زیات شو هغه بلې مرتد اخبار او په ثلاثون او اربعون کې باندې اعتراض و چې نکره مبتدا واقع شو جوابونه مې کړي دي شابه دي من كان من نبي كان منافق ورته دی ورپسې شاه وان كانت به خصله منهم كانت به خصله من النفاق حتى يتعهد قليلا چې منافق عملي دي ولکه منافق اعتقادي او به توبه نه واپس کیږي او دغه یدعا دي شابه من اذا حدثك واذا وعد منافق اعتقادي دي راغو يدعا سره توبه مقدره ده شابه دي واذا وعد واذا خاف فجر واذا عهد وغدر وعد تعهد بمعنى ده وعد اور معامل کی وعد یو جانب نہیں او معاهده جانبین نہیں شابه دي هذا حديث حسن صحيح وانما معنى هذا معاهده اتفاق وهذا وعدم دي کی سره التوسل کی نو عند اهل العلم نفاق العمل وانما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روى الحسن البصري شيء من هذا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن زبير الاعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الاسناد نحو هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الله عن ابي نعمان عن ابي وقاص عن زيد بن اخبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وعد الرجل ويمين يجي وفاء وفاء فلا جناح عليه سألت عذر راشد يتوفيت راشد عذر تبعية شرعية قال وقت القرض ما ذكر ضرورنا جوه عذر تبعية يا اعتماد ولا اعتماد ولا عذر شرعي شو سبق الغريب هذا حديث غريب وليس اسناده بالقوي علي بن عبد الله ثقة وابو نعمان مجهول وابو قاسم مجهول فهو جاز باب من فسوق وبه قال حدثنا فسوق لا تعد وتوت به وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بسير قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال مسلم اخاه كفر وسبابه فسوق وفي الباب عن سالم وعبد الله
عبد الله بن مغفر رضي الله عنه خور بكذا آخر المسلمان حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من غير وجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وابن بن سفيان عن سويد عن رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب من المسلوب والقتال وكفر هذا حديث حسن صحيح باب في من اخاه بكفر وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن ابي قلابه الاخطاب بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا ينفعه مالك نے یہ چیز نظر کری اذکار میں مجھے زبردست زید اگر کڑا ڈالو زید کٹ مالک نے نظر دے بالکل صحیح نہیں جو شابہ ولا علم لكتاب علماء لکھتے کہ وہ کتاب الایمان والنذور کی تفصیل لا دی وہ کفارہ یمین ورکی بدا سے موقع اور تو کوئی صحیح نہ جو تفصیل براشی لا عند مومن کا قتل الکا لا عند کا خیر ہوتی لعنت ہوئی نذار تشبیہ بوصف کنا دا قاتل غیر گناہ دا او قاتل له قصاص پر کے دا قصاص ہم نکتا دا تشبیہ بازار کدا لکا قاتل دا گناہ سو کے انکار نہ کرے قاتل جو قتل کی گناہ سو کے انکار نہ کرے نو دا گناہ نہ انکار نہ کوا تشبیہ بدے کے شوا دا ظاہر تھا دا خفی دا ظاہر تھا من قذف مؤمنا بكفر مسلمان تا کافر ہوئی فهو كقاتله دا نجد دا قاتل عمر گناہ و شوا لیکن قاتل گناہ لیکن خفاء و شک نشتا واضح دا لیکن شک نشتا من قتل نفسه بشيء عذب الله بما قتل به نفسه عذب الله يوم القيامة والبسيشة في الباب عن ابي ذر بن عمر رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما او فقد باء به احدهما يوم يختشوا يوم كم يوم اغبل كافر دي كله اقضي يقينا او كافر ندي ناقل كفر بالحرام دي مستقل حرام سيلك اغلب كفر بالسيلك وايه كان حرام او تبع كافر مستحيل حرام وكافر تبقى كل كافر طبعا خلاص دا كل جواب دي بعدين دا او يا با صيغه الماضي تحققا فقد يبوء دي ثبت اغه شريك وسيله كتبت كافر وي جو کدی وقت کافر نہیں اس تو کافر شي او یا دا کتاب خدای کافر کی مسلمان ته ولي کافر نظم دا ډېر مصیبت دی دا معتزله او خوارج څنګه نه وګورئ د معتزله او خوارج نظریات او عقاید وارد لکه دا غي عقیده دا او عذاب قبر نشته نن ډېر خلک عذاب قبر نه انکار دا غي عقیده سوا چې ګناه کبیره سړی د ایمان نوځي نن ډېر خلکو عقیده لري ګناه کبیره د ایمان نوځي بعض خلکو دا په نظریه شته نن ډېر خلک دي څنګه نظریه شته په وړو ګناهونو خلکو ته مشرک او کافر وایي کنه په بدعات خلکو ته مشرک او کافر وایي کنه نو بدعات سره سړی کافر کېږي ونه مشرک کېږي ونه او لاول بدعات پیژني نه بدعات نه او په لنډو خبرو خلکو ته کافر او مشرک او څه په خپل نه وایي دا مشرکان عقیده او مشرک ته وته وایي د شرک بس مشرک او مشرک دا مشرکین او مشرکین به د خپل لټه کې نو بس ډېر خطرناک جرم دی مولانا صاحب ډېر خطرناک جرم ورپسې شه باب في من يموت ويشهد ان لا اله الا الله واړه ماشومان وي د دوی نو درې په جریان طالبانو فیسبوک ته بناستي او دا چې کافر او مشرک ته مفتي سره دا حیثیت چا درته چې په هر کو فتوی لګي دا حیثیت تعالی چا ده دا شیخ الحدیث یا دا کومه د دوی مدرسې نه فارغ مفتی چې دا فتوی لګي بس صرف د اردو کتاب به دوی ویلي او یا به سروي ورځو کې ترجمه د خپل استاد نه کړی او بس ناس به یې د اردو کتاب په ګورو بس نیک په بناست او ترجمه به خلکو ته کوي او بل کار مې نه ویلي چې هغه مشرک او دا مشرک هغه کافر او دا بس صرف ځان او مسلمان کاری باقي ټول مشرکان دا معتزله او عقاید بلکې دا معتزله او دا خوارج عقیده هغه کار دا وایي چې خلک د دین او اسلام نه واسه او دا دې مقصد د خلکو سره دې مقصد په ډاله پر مضبوطول خدای لپاره دی او په نور مولیانو کې خلک په اعتماد شي د نور مولیانو مسعود دین نه ځکای
तो कसर मदरसों के सबक न हुए पाछे दलील इस्लाम तबाही दे उकला और बसेशा وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيي بن ابي سلمة بن عباد بن صامت رضي الله عنه انه قال دخلت عليه وفي القوت فبكيت فقال ما انت لما تبكي فوالله اني تشهد لا شهادة لك مهلا اسم فعل دي ارفع معناها ارفع نرميك والإياب والله دمالي قسم بالنبي دمالي قسم بالنبي لئن استشهدت كمان طلب ده جواري في القيامات فرض ده بتاعك ويكم كده ده پیغمبر صحابي وممتدين رسول دي او كطلب ده شفاعت وشو معنى ده بدل شفاعت کو تنابي وتاوي او كوتا عبد الله تنابي دي خبره خدي هذا او كمان الثلاث عقدت جو نفى بدل تورثهما ثم قال والله ما من حديث سمعته اتي وتمام دا عباده يخل شاگرد ده نو دي شاگرد ورته وجړل په بکیتو د تیر وطن ښا چې سنابي یې وجړل ویګه پکې اي خدای چا وجړل په خپل استاد یې وجړل چې لري نو فقال عباده بن صامت صحابي وتوي لما تبكي كمان طلب د گواہی وکوم دا ما محدث شاگرد دي طلب د شفاعت لكم تعقدتم جنابا ثم قال والله ما سمعت من لكم فيه خير الى احد سوقتم تمام بيان کړی وفيه خير زو بعد وقتات حديث چې موقع سره مناسب دي نو دې نه وایم وایي په لکه عائشہ صدیقه د خاطر روایت سره ورپسې الا حديث تقديم بصرف على وایم شكنا بك واقع الا حديثا واحدا سأحدثكم اليوم اصبح فروغ شبه فنفسي فروغ سمعت يقول من شهد لا اله الا الله وان محمد حرم الله عليه النار نظام ما كذا كان بيانه چې په ظاهر وایي جرا سے مضمون ہوتا سے ضرورت نشتا اور جس گناہ کے وہ بس کلمہ شہادت ہوا ہے اس ذکر میں کتاب دو روایت اور ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر والا بين العبد والكفر ترك الصلاة لا يبدأ في نيته وهو مؤمن ام مورد نزلت النار مراد نار مؤبدا سمجھتا کہ مسلمان پر گناہ کبیرہ کافر کی گنا کوئی بھی حرم اللہ علیہ النار زبانہ میں کچھ بسے نار مؤبدہ ودل بخا مخاودی اور ان کے حدیثوں کی نار کے جرا فاسقان میں جہنم تذیب یا بدل پسے کی گناہ بدی کرنا اور پسے اشارہ وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وطلحه وجابر بن عمر وزيد بن خالد رضي الله عنهم وسلام بن عبد الرحمن بن وصير ابو عبد الله الجوتها هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن الزهري انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله دخل الجنه فقال انما كان هذا في امر الاسلام يوم ما نداوها قبل نزول الفرائض والامر والنهي وجه هذا الحديث عند بعض اهل العلم قال وجد اهل بس كلمه وي او بهذه ما في شابته ان اهل التوحيد سيدخلون الجنه او يا اهل التوحيد بهذا ما في فرائض نو داخل نزل كلمه بوارا وإنهم يكتبون في النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون قلوب فريدة بلا معنى وقد روي عن مسعود وابي ذر وعمران وحسين وجابر بن عبد الله بن عباس وابي سعيد الخدري وانس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم للنار من اهل التوحيد ويدخلون الجنه هذا روي عن سعيد بن جبير بن ابراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الايه ربما يقول الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا اذا خرج اهل التوحيد كم فاسقان مؤمنين دلورنا او جنت تداخل يود الذين كفروا فرمان كهم مسلمانان کو ہوتے ہوئے معلومی کدا کہ مسلمان فاسق تھا سزا بعمل ملاویگی اور ذکر دے علی کلمہ وہی اور بحرام مقبل بحرامي شابته وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن مبارك عن ليس بن سعد قال حدثني عبد بن يحيى عن ابي عبد الرحمن المعافري ثم الحبري قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سيخلص رجلا وما باسي وصارت امه زمانا امت اجابت منادي على رؤوس الخلائق عند رؤوس الخلائق تطول محشر دخل قمك يوم القيامة يراقول بكي بدل 99 سجلا ده حديث من الطويل وقاوة القصات فيها حديث بتاعتي يو كم صل دفتر سجل مختام توي اغا اوالا دفتر هر دفتر مستمد للنسبة دم روغت بين بدون گناهونه به او کته گناه خدا خوشی دقیقی ودا گناهونه د دې عالم اعراض تسلای اجساد لري او باندې گناه په مقدار کې غټه د
بعد شيء وجود ركوبي بعد شيء وجود سي غني ثم يقول أتنكر من هذا شيئا الظلمك كتب لي الحافظ ظلم يقول لا يا رب ولي أما تفتر كإنكار بمطربان يقولون أصدرك وانتهون وغازمك قوائك ويقول أفلك عذر اشتاق عذر كم يوم إذا خذيت فليس مقبول لا فليس مقبول عذر لك مال بدأت وحال مخي حلاك شو لا عذر اشتاق تكاد تذكر أني حج هناك بدين إثباته إذا ما نفرس كذا حتى دون مخي مرشو استدعى عذر جهاد ما نفرس وداس عذر تتر بمار به أو نشبه باشتاق لا يا ربي ويقول بلى ولنا إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج الله بروبسي والبطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقول احضر وزنك ويا رب ما هذه البطاقة مع سجل الله يوم كم سلدي ذني كنا ونو ذني كوم بذيك رادي أول فقال إنك لا تظلم ظلم توشى قال توضع سجلات في كفة جابريته تتلي يوم جانب وبطاقة في كفة فتواشت السجلات سقط بشي أغير كمسل وسقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء هذا حديث حسن وبه قال قتيبة ابن سعيد القلبي ذيك ابن لهيعة ضعيف دي عن عامر بن يحيى بهذا يستعد بنحو المعنى وبطاقة ټوکړې ته وایي کاغذ ته وایي کاغذ ټوکړې ته ویل کېږي اوس مولانا صاحب ځان پرې ودې کوی کا و دې سره څه کوو دې نه خدا معلومیږي چې بس کلمه خو نه سوال شو وایي چې صرف کلمه او کلمه سره دا ټول ارس پکې نو کلمه څه کوي ورته هر مؤمن وایي دا د نور نصوص سره څه چې کوم کې تیر شو بیا نه ولا شي تیر شو چې اهل التوحید مسلمانان په دوزخ نه دی بیا ولې یو روایت درې شي او رسول دي چې ولکه جهنم بابونو کې دي کنه یو هله دې شي دي تبارك او قران نسل لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم مسلمان ده para وجه څوکونو کې لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم نو دې معنا جوابونه بدل تاسو کوم خپل جواب تاسو ته ما کړو اذا الله رحم دې هغه نو دادي په قانون باندې بچا به دادي قانون خدا غلي کې مانو رسول کې دی چې الله واقعا سزا ورکړي او ارجع سره حساب کتاب او اهل التوحید چې کوم فاسقان دي خامخا جهنم ته ځي او بیا الله د پیغمبرانو په سفاره کې روباسي او سبا الله تخفیف کوي ها سبا د سزا هغه په انکار کول نشي انکار خو د کافر کې ځکه نصوص په بلا تواتر دراغلي دغه ولا ځبن تعویل کې نو یا یو تعویل څه چې مولانا صاحب چې هغه قانون دي داسې دی الله خبر رحم د قانون نه بالا تري تما جواب ته مخکې کړم او یادا چې دلته کې د شهادت د الله اله الا الله نه بعض علما وایي ودا ګناهونه یو کفصل دی هغه دي چې په کفر کې کړي اشهد ان لا اله الا الله بیا مسلمان شوی دی او ته کفر هغه مستحضر کی چې الله د ایمان عظمت په قیامت کې وښایي الاسلام يهدم ما كان قبله او بعض حضرات سوي بعض وایي چې دا کلمه شهادت یوازې نه دی مراد دې سره اعمال نور مراد ولی اوس بدل راشي یو راوي دی کافر نه دی دا صحابي نه دی یو راوي دی هغه سوي هغه وایي وی تاسو ته پته شته چې وایي نبی علیه السلام فرمایي چې کلمه د شهادت کنجي ده نو وی دا چې کنجي شته چې د هغې اسنان او غاښونه دي چې کوم تشه کنجي به هغې کې هغه اخلي نو هغې ته نو جرنده کولاوېږي نه نو کلمې شهادت کنجي ده خو غاښونه ولا پکار دي چې اعمال صالحه نو دا اعمال صالح دي مولانا صاحب دا کلمې سره نور اعمال دي خو الله پټ کړي ورته خپل حکمت ښایي اوس به یې ورته واچي دا هغه اعمال دي کوم اعمال مخکې خو یو عمل ورته اچولی دی یو کفاره او یو یو کمسل دا کلمې سره نور اعمال دي هغه دي چې اولئک یبدل الله سیئاتهم هغه والا خو خیر د ټول ښکلي جواب ما درته کړی دی چې دا کوم ځای کې راځي په دې عمل الله وبخښه لکه د سلو کسو قاتل دی دی که نه دی سلو کسو قاتل یا دا شو حدیث نبي داقی یا بل ځای کې درود شریف راځي چې درود شریف
اغا قوي الله وتا سما یو قدر چې واجب نظام محمول کو بچا باندې مولانا صاحب ورحم دباری تعالی او رحم دباری تعالی سره اس برابر لري او کته ویلا ولی دا ظلم نه دی عادت بالله نه ظلم نه دی عقابه عدل وثواب بعض وخت یو طالب لږه غلطي وکړي د سزا ورکړي او بعض وخت یو طالب ډېرې غلطي وکړي د سزا ورنکړم ولې ما ته پته چې دا طالب اخلاص ډېر زیات او دا پته دی نو دا اخلاص هغه څه نه دی مثال شو زه ورپسې شم باب ابتلاء هذه الأمة وبه قال حدثنا الحسين بن حليف أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقربت اليهود على 71 فرقة أو 2 یا شک راوی نه دي او نسوارا مې 74 طریقو مدي په 3 یا فرقو باندې 3 یا فرقې به کومې مولانا صاحب دا براشي دا ورته تفصیل به درته پرې دا معتزله او فرقې د مشبهه او د خوارج دي د روافض دي دا او یو بجنات کې وایي شابه وفي الباب عن سعد بن عبد الله بن عمرو بن مالك رضي الله عنه حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن عمرو الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدين على امتي ما على بني اسرائيل حظ النار بالنار برابر د پانی د پانی کې پړې سره برابر دغه څه په دوی ابي سلامي کې چې فرقې دي هغه کې چې سود او دی مقصود دی هغه کې چې جادنا کړی دی ورته شابه حتى كان منهم بني سابن اخذ اتى امه على نيته بمور سره اخکار زنا کړی بعد خلک د مور نه بیان کول یا د خواخې نه یقیني مور وال بني سائل کې داو کان په امتي مې يصنع ذلك شابه وان بني اسرائيل تفرقت على 76 یو یا وا دغه شک نشتا او خیر هغه سره د مضبوط ولدي نه وتنظر امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة بعد پکې کافر دي نو اور مؤبد بشي او بعد پکې کافر نه خو فاسقان وي او بیا ورته دي شابه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انا عليه واصحابي ورا اهل السنه والجماعه نتبع اصل ذات اهل السنه والجماعه ما انا عليه اهل السنه itu apa nih dari Muhammad Sallallahu او اصحابي جماعه اصحاب اهل السنه كما انا عليه او اصحاب جماعه اصحابنا دي نسمع المشفع اتباع السنه او اتباع الصحابه معلومه صفات اتباع الصحابه معلومه اصحاب التفسير دا یو صحابي دغه صحابي په کې نشته د هر صحابي تقلید کول شي تخصیص د یو صحابي دغه صحابي په کې نشته نو ګوره او دا نو فاصله بدل نه دی اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت نه وګوره چې په سنت او قائم دي اتباع سنت او کوي او د جماعت د صحابه او څوک مرګره نو که څوک صحابه د سپک ګوري او تذلیل کوي او صحابه کې علمونه راوباسي او دا وایي چې نه صرف د سنت او اتباع کوم د صحابه نه کومه دا پیوت او کله پیغمبر د سنت او اتباع نه کوي د سنت مقابله کې ټول بدعات او مسائل دي اهل سنت نه دا نو دغه ولا پورت دی نو خدای ناسو کی دا خدای نه دی خو دا خدای له ځان کې خو اشتنو دا څو ځان اهل قرآن وایي بمن قرآن ولا يفرزيان ذات أهل القرآن سوف ذات أهل سوي مسلمين جماعة في قرآن کی ضرور نمرا لگے ٹھیک تھا استاد دے رہا ہے مسلمانان والا لگے مسلم کی داخلے استاد نے بڑا نم کیا تھا اور دے خشتن وغوری نظام نے بنو کی بنو کوئی وصلی نہیں کی کیا تو مصداق تو وہ جدید مصداق یہ وکنے هذه نمدة أوصاف الإشتاء والإشتاء والبسيط هذا حديث حسن وارد مفسر لا نعرفه بالنار إلا من هذا الوجه وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن عمرو السباعي عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما معروف يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فالقارئ कि हर इंसान दे पर तैयार क्यों तैयार हो कि अल्लाह होता बजुल के इत्काद ईमान होने की और अल्लाह होता बजुल के
Hidayat turuk wana jadi nutapa sebab malu. Jadi itu nampak akal malu ini. Kata Allah wahdaniyat atau tauhid. Jadi akal di salim ni oleh wani kita masuk. No, itu jadi. Maka pas jari berkata sih. فألقى عليهم من نوره فنصبوا ذلك Dalam fitrah, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. فنصبوا ذلك النور اهتدى. Jangan fayda waqta. Akhbal aqalu fitrah salime. Allah darab tawwaj al-Quran munadid diwa wa. ومن أخطأه ضل. fitrah تتجاوز ومسجد والأخرى. أقبل ذات أقبل أخيرات توحيد التوجه والنقرة. فلذلك أقول جب القلم على علم الله. على علم الله تقدير مراد قلت تقدير كزيادة كمي نرد كل نرد نجيب إنسان الله بس أصطبح بالكارك الله علم كي الله جسمر فیصلے کردی باقی كزيادة كمي نرد الله لا فیصلہ کردی چه کافر بدول اختر دے گا محبت بھائی مشرک بخا مخا لے گا مسلمان کے فاسد لے گا بیا وباسم چه کامل دینا پتہ رکھتے فیصلے اس کا سوچو کا کمڑ لیتا سے تدا آغی نور فطرت تفیدہ آخری اور مطلب تفدید اللہ فیصلہ فآن نمور بلے جکم غیر اختیاری اور جکم استاد پہ اختیار کی دی لیکن فیصلہ نہ آگے اب استاد تو تنمق کے معلوم میں نوڑی کری دی ورپس اشاہ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن عيسى عن عمرو بن ميمون المالك بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال فتدري ما حقه على الله إذا قالوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال حق إيجابي نلي حق استحبابي دي قال أن لا يعذبهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن ربيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وابل عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وبشرني أنه من بات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن سنا وإن سنا قال نعم. هذا حديث دخول الجنة بدي كنا إيمان نقول تماما. هذا حديث حسن صحيح في باب أبي الدرداء رضي الله عنه أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام الترمذي أبواب الإيمان نشوله في باب العلم के हमारे तवील के ईमान पसीलुम बे कम शे पारत से चेहरे ताकि ना पद इल्म तमुन राशि मन बचेगा वजह बेबी और इल्म माना लोग भी इस्तिलाही टोल में बेबी حكم ذا علم كم فرض علم فرض كفاية دار من التويل أقسام ذا علم من تقسيمات التكرير شاور باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد النبي بن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خير عزم ما الذي قوي ورقي قوي ورقي عمل توفيق من بياب البردة قوي يعني عمل بس إنك عمل موقوف بعلم تشابه. وفي الباب عن عمر بن هريرة ومعاوية رضي الله عنه حديث حسن وصحيح باب فضل الطلب العلم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا حديث حسن. طريقة لا وقت مرادنا لا سيسباب بقضاء والجنة تبعه. طريقة مرادنا طريق سبب دبوتو دي كنا. Allah wajah dah sebab waktu yang nak buat asas dari ini paman kopi pola. Siapa sih? وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد العتكي وعن ابي جعفر الرازي عن النبي عليه الصلاه والسلام. علي مراد علي خلص تو خبر ada. Siapa sih? عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. في سبيل. كمان شو بلا كيف خروج ده مراد ده كورنا وتلي. كمان شو بالكل شهيد بي. هذا حديث حسن غريب ورواه بعض فلم يرفعه. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن معنا قال حدثنا زياد بن حيثمة عن ابي داود عن عبد الله بن سحبرة عن سحبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب المكان كفارة لما مضى. هذا حديث صحيح الاسناد. ابو داود اسمه رفيع الاعمى يشوف في الحديث ولا يرفع أبو محمد بن حميد ضعيف لعبد الله بن سحبرة كبير شيء ولا لأبيه مجهول باب ما جاء في كتمان العلم. وبه قال حدثنا العلم كإنسان بمكلف تكبر يا الترغيب والترهيب سرطان ذلك والبسيشة. وبه قال حدثنا أحمد بن بدر بن قريش يقولون كلا باي صحابه تقولوا أو غير تأويل كلا تاسرات لخلق دموعه
قال حدثنا عبد الله بن نمير وعمارة بن زادان عن علي بن الحكم عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه فكتبه اجمع يوم القيامة من جاب من النار. مطلب څه دی؟ لوګان خلک چاته کې ساروي دار دي نو ته به ساروي په شان ځای کوي شکل به انساني گزاري په شان نسی سارو په شان د اقوال نه کې شکل باندې او بل دا چې خپل کې ولا ولې شي دا په دې خپل د کې اتمام کړی دی په دې خپل حق نه بیان کړی خپل کې ولا د اوټه زواج شي شابه دې او بل باندې ولا حق نه بیان او شابه او بل باندې عبد الله دا یو حق مسله باندې یو بیان نه کی شابه دې حدیث نن سبا ډېر خلک علم پټول څه دا وایي چې علم کې دکان علم کې تجارت شروع کړي پټ شو کنه جواب پټواله هدي ته نه یې څوک د مسلې د پوښتنې جواب ورکړي پټواله دې ته وایي کله یو شی دین ته معلوم دی او کار کې نو یې چې ما باندې مقتدیان خپه بشي د امامت نه دا ټول پکې داخلي دي ورپسې اشاره حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن باب ما جاء في الاتصال بما يطلب العلم وبه قال وصيه يا بدي وبه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا ابو داود الحفري وسفيان عن ابي هريره قال كنا ناتي ابا سعيد رضي الله عنه ويقول قال فلا تشاغل دين مرحبا بوصيته باصحاب وصيته طالبان په حق پیغمبر وصیت کړی دی تاسو دا اصحاب الوصیت دی وصیت پورا مضبوط حکم شابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس لم تبعوا من الجاهليه ولم خلق بستاس تابعي صحابه وتابعين تخلق التابعين مراد صاحب تابعي تاسو په سبب دین بدن ذکینا وان الجاهليه يقولون من اقوال الذي تفقهوا خلق براجل ترى ولازم کنا دغه مدینه هغه وخت کې علم مرکز ها واذا اتوا فاستوصوا بهم خيرا يتفقهون في الدين فاذا اتوا في ذلك فاستوصوا بهم خيرا فاستوصوا زمانا دين وخير وتوسل طلب د وصیتو کې د خپل ځان نه طلب د جواب کې د وصیتو کې د وصیت خیر ده خیر نه سم نو خو دې نه ولا مبالغه لپاره کو خیر وتوسل طالبان خیر او حکمت علم جمع کوي ورپسې اشاره قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد قال شعبة بن سبق هارون العبدي قال يحيى وما زال ابن عمر يروي عن ابي هارون الباني حتى مات وابو هارون اسمه عمارة بن جوين ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن قيس عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون ترى ناخذ مشرق هذا معناه خراسان او سواد ویلي دا عراق او کوفه دا علاقه وها فاذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا فقال كان ابو سعيد رضي الله عنه اذا رانا قال محمد بوصيه رسول الله اصحاب وصيه رسول الله استاذ وصيه كلها وهذا حديث معروف الا من حديث ابي هريره العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه باب ما جاء في ذهاب العلم وحين ذاك ان على ذهاب به لقادرون باب ما جاء في ذهاب العلم وبه قال حدثنا هارون بن سعد الامداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقدر علم انتزاع يخرجه من الناس کله بداسي مکی یا خیر زمانه کې په خلق زمانه علم ختم کی ورپسې یا چې څوک توجه نه ورکړي نو علم دې شي ورپسې ولكن يقبضون بخمس علماء حتى اذا لم يترك علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فصولوا فاردوس جاهلا رؤوس تمشران مراد سر نمشران اصحاب الرؤوس فسئلوا تقول مسلوب كيف فتوى في بيان علم فضلوا فقلم گمراهان دي واضلوا خلق گمراهان دي تکلم سبا اخرات مفتاح مفتی كدائرة نسبت مقصود منصوب بسوي منصوب بسوي مفت کی وجہ ڈگری میں لاؤ شوید گھر بیٹھے مفتی بنی سباب ہے بس کول کے نا اب میاش کی اولاد دا اب صاحب اکثر دل گزری ٹکی ہوئی ہو بیا میاش کی اولاد دے او اخر کی بڑی ڈگری تک کدھر مفتی ہے تعلیم کا نہ ہے تعلق بھی ٹوٹے کہ دو کا درے کا پہ مدرسہ کے تیر کی مسئلے حل کے پتا عالمگیریو پوری پتا شامیو پوری اگر کتابونه در باندې پوری چې سنتا کې او مسائل لازم او تداغي جوابونه ورکړي دا اختیار ده د خلکو ته کوم اختیار ده دوسرو کتابونه وتوخی اموږي او نن سبا کومره ډېر شوی دي او چې اصل کې طالبان غریبانه په فارغ درسونه لري او کمی کنه نو اختیار
إذا مفتاح هغه څه یو پیژنه او کوم ته بعض سړي په ولا دورې حدیث یې نه وته نه هدايت خو دې دا نو څه صفات کوي نه دې مشکات خو دې یو کړي خو دې دې بخاري نه دا خولې څه صفات به ورکړي هغه ممکن یو ځای کې او بس هغه ډیګري هغه ستاره خلکو ته ویلاده نو دا پدوش په ته خو ارجع شي اصل یې غواړي چې موږ ته ورونو د موټیشن د دې پوره ورونو خلک یې سبا خلک مولوی سے وي یا مولا سے وي دې بده کراته مفتی پلان کې وي نو دا وړي خشه نو د مفتی وو ما افطار کړل نو دې په دې ما دیګر نه ماسپخینه پورې په جمعهتون کې خلک ناس افطار مدرسه نشته جمعه کې ناس افطار جاته راځي کې مفتی سے افطار دې افطار سبا ماسپخینه ما دیګر پورې هر چا ځان ته دکان پورا کړی تو ماسپخینه پس تو ما دیګر نه پس تو په یو مدرسه کې تو په بل مدرسه کې دارو افطار جوړ تاسو ته کوم مسلې دي راځي څونه دي حل تاسو ته کوم مسلې راځي څونه دي حل شامل دي په کړه عالمگیری دې په کړه ازمان دې په کړه اصولنا خبر نه چې فتواران شي تا اردو کتاب براوالي دارو دیوان فتوا براوالي وګوري یا بل به وګوري هغه کې باور بس یو بل هغه کې حواله لیکلي حواله مسره هغه کې عبارت هم لیکلي هغه عبارت هم مسره دا مستیا چې په ځین سبا دکان جوړ دی دا ولې دنیا خلق ورپسې روان دي نن دلته مفتي سبا پرون دي کې بل مدرسه کې بل مدرسه کې تاسو کتا اورې حدیث کوته څو کال دا په یو مدرسه کې څو کال فتوا ورکړي دا سه مدرسه چې ګډه مدرسه ای او غلط فتوی راځي نو سبا خو د میراث مسائل په نن پراته دي یو شی یو څه وته ویل کا سافټویر هغه په موبایل کې پروت دی یو سافټویر په موبایل کې پروت دی مثلا ولا ورکړه یو سړی مړ شو دی دوی هغه کې خپل لیکلي دي ای باندې دا ولا ورکړه نور پکې راشي هغه به ټیک مار بس فورا د تقول سره دا مفتي موبایل ځان غټ مفتي نیټ ځان غټ مفتي دا محال دی اصل په سره خیال کدی ګاړه راځي د مفتي پرو مفتي کو جته راځي مفتي دیګو جته راځي مفتي دومره مفتیان جو استخبارات دي خبر کتا ورته چې شامي عبارت قدرت شامي عبارت تمام کې صحیح وي حرکات او سکنات سره جو پرشمان په بل پخلاړ ته متعلم دي راوړل د عبارت راته یو درې کړو قدرت د عبارت ته وي لري څه خبر نه په ځان باندې استاد دی بس ناس دې لکه کې نه دي فنون خو نه دي دوره خو لا د مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه په مختلفو مدرسو کې شیخ الحدیث په مختلفو مدرسو کې مفتي په دارو حقانه کې دې ښکار فتوی ورکړي مفتي کې اسانه خبره ده او بس مسالې پوری دي او په فتوی دا ډېر زیاتې د وضو کتابونه دي او بس هغه ګوري او دا یې نه دي کوي او چې دا نه تاسو نه کوي الګا دا دارو افتاح او تخصص في الفقه دي نو تخصص في الفقه هغه انسان ته چې راوړي فقه دې درو بل ته یو کولا کړ دا خو اخیری ډیګری دا ورشاور تاسو باندې کوو کی الته چې ماجسترو کی دا غي نه پس 2 کال بیا وتا تخصصات دي او هغه کې پسلو کې دوالي بزرو کې بلس دولس تسانه دي او هغه کې 30 دا چې کوم څه وته ویل کړ په کوي باخره موږ دې څه پېښه بس ارجع ځان خپل ځای کې خپل جمعه کې بدل مفتي مولانا او طالبان او ایمانان چې فارغ درسونه د کوم خلکو وي راشه افتاح بس دغه دې مفتیان په روان دي ناس دي او مفتي وته د درې رسالې دي هغه په اردو کې ترجمه شوی هغه وته خای او بیا وته ډیګري ورکړي د مفتي شوی بس دا افتاح دا مسله تعالی ته دروازه ورته داسې مدرسې دي چې دروازه 500 سره نه زیات په پیرا دي په حال کا شپورات ناس دي لیکل پکای دي ته افتاح نه دا افتاح نه لکه مشکات کې هدايه وخیدا مفتي او دا افتاح کې لګیا وي او خپل کار وکړي نو دا خدای رنګ شیخ الحدیث انت وسی انت بدر طالبین خیر او دا ریاض الصالحین بخیر شیخ الحدیث مشکات بخیر شیخ الحدیث او خدای تبناسی د اردو ترجمه بخیر شیخ الحدیث تو سیدنا ډیر زیات جوړن سبا معرفت علم ختم شو لو البسيجة وفي الباب عن عائشة وزياد بن نبي رضي الله عنهما على حديث حسن صحيح ومن رواه الحديث الظهري عن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن
ذكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي جبير بن نفيل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أول يخلص العلم. لا وقت يختلس العلم من الناس دا وحي علم بختم شي دا پیغمبر مبارک دا خپل مرگ مقاشبه وشوا چې مرگ نزدې دی دونه پته علم دا وحي بختم شي قادر بني چې دا غینه په یو شي باندې چا به فقال زياد بن نبي الانصاري رضي الله عنه كيف يخلص منا وقد قرأنا القرآن والله لمونږ یې او قرآن علم او موږ یې ښایو ښځو ته بچو ته سکینت کا امو کا مور در باندې پوره شه یعنې ترې مړ شي مور قربانې ده یې بچو دا غیر اختیاري پرېنه دي إن كان علم خفض مستقل بلسان مقدر إنه كنت لأعد كما قتل أهل المدينة ونبيع علماء نجرد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم ويوازي قرآن الأستاذ ندي او بچو ته خودل نری عمل هم ضروري دي سجده او قرآن پویا د سوق ورکي پیغمبر ورکي شابه زيرو قال جبير فلم عبيدة بن صامت رضي الله عنه فقلت لا تسمع ما يقول اخوك ابو الدرداء رضي الله عنه فاخبرته بالذي قال ابو الدرداء رضي الله عنه شابه زيرو قال صدق ابو الدرداء ان شئت لأحدثنك بأول علم يفهم من الناس خشوع وفورتش رمبي تمانزلها يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجل خاشعا من دخل كي ودان جالو دودان فمانزل برولي او الله اكبر الله اكبر والله اكبر خشوع كم दुकानदार जुमात तरी टोला सा फमांजे के टोली साहब की दाल है रिश्ता सुनत न गई नवाफिल न गई बरबसे जवाब هذا حديث حسن قال ابن معاوية بن صالح اتفق عن جاني الحديث ولا نعلم أحد تكلم في غير أحد بن سعيد القطوي وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا وروى بعض هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عمرو بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في من يبدو بعلمه الدنيا وبه قال حدثنا أبو الأشهد علم الدنيا ده بار ذريه وقال وبه قال حدثنا ابو الاشد احمد بن مقدام العنزي البصري قال حدثنا اميه بن خالد قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحه قال حدثني ابن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم يجاري به يعني نيتي كده مع علمكم يخلق سلمنا ذلك لكن كده نيتي الدين خدمتي او يوصلك بدين حمله کوي او اخلق لچلنجونه ورکي او طرف پر دین دفاع کوي اوګه خوارج و معتزله سره د اکابر سلف مناظرې نه کړې مقصد مباحثه مواقعه مقصد څو ګرځاوه شابه د دین خدمت او که یو باطل راشي په دین حمله کې چې په خودي نور او بابي دیني خوري ګمراهي خوري نو هغه د پر د مناظرې علم ذکر تکا او ليماري به السفهاء اما پر سره بحثونه او خلقو کې د وی مولا اما پر سره بحثونه څه د دې تاسو کومه چې خلکو ته پته ولري چې دا وی مولا او یا خلکو مخونه ځان ته راوړي چې خلک پیسې راکړي اصله الله مقصد د علم نه الله رضا نه ده مقصد د الله رضا کا نو که څوک په دین حمله کوي باطل عقیده عمل خوري او ته بیا هغه د رد لپاره لګي او مناظره کې مباحثه کې نو بیا خیر دی ورپس بلکې واجب دی بیا لاسي هذا حديث والد لا نعرفه الا من هذا الوجه فإسحاق بن يحيى بن ليس بذاك القبيح يعتبر كل ما فيه من قبل حفظه وبه قال حدثنا انس بن علي قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن مبارك عن ايوب السختياني عن خالد بن ذريك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لغير الله واراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار باب في الحد على تبليغ السماع وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمر سمعنا مراد ما سمعه من الشيخ شيخ المطور السيمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت عبد الرحمن بن عبان بن عبان يحدث عن ابي قال خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من اجماع ولد اسماعيل المدينه جورنا وشابه كلما بعث الى رساله الى شيء يسره عنه تقوس ذكر غرفه وضبطنا وعلى مروان كده ابن ثابت كاتب الوحي قلت لتمقصد دعام فقلنا فسالناه فقال مسالنا عن اشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل الله من سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغ مروان تمه ورسوان ورب حامل حامل فقه غير كرات حامل ده فقه بلا فقه نورات دين مسألة
इला मन युबल्लिगुहु इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु युबल्लिगुहु इला मन वले ज़बत इस्तिंबात नशम कोले बल्लग वरकम अवल इस्तिंबात की वैस ज़बत इत्तिहाद नशम कोले इमाम अबू हनीफा लब वरकम इमाम शाफी लब वरकम अवल इस्तिंबात की वरबमा हामिल द फ़िक़्ह लैस बिफ़क़ीह फ़िक़्ह तैयार दीनी मसले वो इस्तिंबात ने नशम कोले शाबाशी وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم بن الدرداء وانس رضي الله عنه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث حسن وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال قال شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن ابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل الله ताज़गी माना खुशहाली के मुराद है हां इमाम सगा में नाशिर को शेख अली और कोट हदीस वलना वबल्लग रसूलल्लाह कमा समिअहु की इशारा दे कर तहरीफ पे क्यों नहीं दाना के अल्फाज रसीब यानी का मफहूम अगली अल्फाज बदनी परवाह निष्ठा और मुबल्लग नवानी मुबल्लग इलैहि मुराद मुबल्लग इलैहि की शागिर्द और आदसा में ताना बयरशी अगर तबयार फातिशी दिन बा महफूज शी हां बाब في ناظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو قال حدثنا ابو هشام بن الباني قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن سير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي مقام من الملك وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري بن السدي قال حدثنا شريك بن عبد الله بن مسعود المعتمري عن ربيع بن حراش بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فانه من كذب علي لجنه وی علی تدارت پر دینوی هغه باندې چې خط پیغمبر ته زارل او که پیغمبر ته زارل کی ترغیب او ترهیب بالله جوړ باندې تصویر یې هر یو پیغمبر ته زارل دا کته هغه څه فصاحت بلاغت ترجمه نه کی جوړول دي پیغمبر ته زارل هر یو ته پیغمبر ته زارل دي ته زارل خلق به تکذیب کوي دا چې پیغمبر کلام دی او بل ځکه علی اشتمنا من روى عني ما لم اقله فليتبوأ مقعده من النار او جدانا جمله دي تناقض ښکار دي مکمل دی بل دا چې غیر واحد ترغیب ترهیبی نو غیر واحد د سوې واحد پیغمبر مو غیر مطلوب ام واحد ما ينطق عن الهوى وبين نقصان بوكي هم فإنه ما كذب عليه يجد النار وفي الباب بن بكر وعمر وعثمان وزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وانس وجابر وابن عباس وابن سعيد وعبد بن عباس وعبد بن عامر ومعبد وقريظ وابي موسى وابي قامر وعبد الله بن عمر صحابون مذكور هذا ذكر بنون مشتاق هذا متواتر ده والمنقذ واوس الثقفي رضي الله عنه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه حديث حسن صحيح قال عبد الرحمن بن مهدي مسعود بن معتمر عبد الله بن الكوبني وقال ربيع بن يزيد بن حراش بن الاسلام كذبة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد بن شهاب بن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسب انه قال متعمدا هذا حديث حسن غريب صحيح زما تدانا مو نه جوړي او ته پیراتي په اورلتلو له سبب دا ولې راکې ځان لري جوړ کړی ها انا سيد مالك رضي الله عنه وقال لي هذا الحديث من غير وجه انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ما جاء من حديثه يرى ما